الله الرحمن الرحيم. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقة في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ صحابی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم پاتې شوی دی، ومن اهل الصفا او د اهل صفاونه دی. اهل صفا هغه صحابه دي چې د هغوی د پاتې کېدو کور نو، جهاد نو، کاروبار نو، او د خرچې د ګټلو اسباب او وسایل نو. جماعت کې به پراتو او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نږدې پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې به کوم وحی نازلېده، قرآن پاک آیات یا وحی غیر مطلوده حدیثو په شکل کې، د هغې اول اورېدونکي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړی مخاطبین به دغه خلک. نو دا ربیعه رضی الله عنه هم دغه اصحاب صفونه. بل د یو خاص صفت دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت هم کو. یعنی بعضی صحابه داسې وو چې هغوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدمت لپاره خاص، داسې خو ټولو صحابه وو، هر یو به دا غوښتل، لیکن د خدمت هم بعضې افراد وي. نو دا ربیعه رضی الله عنه چا بعضې صحابه و خدمت کولو، پیزار به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګرځولو، چې پیزار به کوس کو مبارک نو بیا به مشد کو پترخ کې به ونیو، او چې بیا به اچولو نو بیا به تسم کو کې به مسواک لاندې د سرمنی یو درې هغې به پیغمبر علیه السلام کې ناستو. دا خدمت عموما حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته حواله. دا د اودس خدمت او د کور او د بهر کار کول، دا د حضرت انس رضی الله عنه. د مختلفو خدماتو باندې چا د پیسو د راغشتو او د تقسیمولو خدمت، دا د حضرت بلال رضی الله عنه، یعنی نن سبا چې ورته وزیر خزانه وي، خزانچی. نو د بیل بیل صحابه بیل بیل خدماتو. دا صحابي چې او ربیعه رضی الله عنه دی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور د درشلې سره پروت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور دروازه په جماعت کې خلاصېده. کوم حضرات چې عمرې ته او حج ته تللي دي، هغوی د روضې مبارک ترتیب لیدلی دی. ریاض الجنت طرف ته چې کومې جالۍ دي، نو دې کې دننه دیوال کې دروازه، دا خو بیا وروسته کوټه ورانه شوه، بیا دیوال ته تاو شو. دغه دروازې نه پیغمبر علیه السلام داسې لومبي صف کې په دروازې نه راووتو، مبارک صف ته به رالو، محراب ته مصلی باندې به ودرېدو، لمونځ به وکړو، بیا په دې دننه شو. دا صحابي ربیعه رضی الله عنه چې دی به د شپې او د ورځې فارغ اوقاتو کې د درشلې سره خوا کې پروت جماعت کې. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څه ته ضرورت و دننه به آواز وکړو، دی به حاضر و، چې ورته وي اوبه راوړه، اوبه به یې راوړې، چې بل یو خدمت به خدمت به یې کولو. نو دی روایت کوي چې كنت ابیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سملاستم. دې سملاستونه مراد کور کې سملاستل نو، بلکې د هغوی د دروازې سره متصل سملاستل. دننه پیغمبر علیه السلام چې درشل نه دننه شو، نو هغوی دي، دی بله به دی. فآتیه بوضوئه، بیا به ما د اوداسه لوښی پیغمبر علیه السلام ته راوړو. هغوی به کله اودس کولو، هغه زمانه کې چې څه لوښی و هغه به مې حاضر کو. وحاجتې، او د هغوی ضرورت چې به څه و هغه مې پوره کولو. دا خدمات نورو صحابه هم کړي. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه، حضرت انس رضی الله عنه دا خدمت.
حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه یو ځل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیت الخلا ته ننوتو، د شپې ماشوم دی پاسېدو، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ځان سره لوټي بوړي او بو داسې تنظیم نو لکه اوس چې څنګه وافر مقدار کې موږ سره وګي. نو حضرت عبدالله ابن عباس صاحب د اوبو لوښی یوړو او بیت الخلا سره یې بهر کېښو. چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله د بیت الخلا نه بهر تشریف راړي نو چې سهولت وي ورته، نو پیغمبر علیه السلام غیر متوقع طور باندې چې کله لوټه ولیده، کوزه یې ولیده، نو ډېر خوشحال شو. بیا هغه استعمال کا، بیا بیبي نه تپوس وکړو. بیبي دا کور دا شپه چې وه نو حضرت میمونه رضی الله عنها کرو، بیبیانې خو ډېرې وي، او دا میمونه رضی الله عنها د عبدالله ابن عباس صاحب په رشته کې ترور ده. د عبدالله ابن عباس صاحب د مور نوم دی ام الفضل او د دې نوم دی میمونه، دا دواړه خویندې وي. ام الفضل په عباس صاحب باندې واده وه، او دغه بیبي میمونه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام په زوجیت کې وه، او دا د مسلمانانو مور ده. د پیغمبر علیه السلام بیبي د دې نه تپوس وکړو چې دا اوبه ما څخه چا راوړې؟ ما خو نه وې وړې. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت به دا و، مونږ خو چې د شپې پاسو کله یا خو پاسونه د پاسونو ټوله دنیا خبر کو، ځکه چې تهجد ته پاسو آرام څوک نه پرېږدي چې دی مو سوي شو، دی مې دا خدمت کوي، دا خصوصا کور والا د الله رسول چې به تهجد ته پاسېدو دومره ګرانه زمانه کې چې اودس کول انتهایي مشکل اوبه به نه وي، دومره په کلاره به پاسېدو چې کړس کړوس سره څوک ویښ نه شي. دروازه به یې دومره په کلاره لرې کوله چې هغه اواز ونه کړي. دا ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې څوک را باندې پوه نه شي. نو تپوس یې وکړو چې دا چا راوړي؟ نو میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین ورته وفرمایل چې دا د ماشوم ابن عباس یاد کو ده راوړي. هغه عمر ډېر کم خو ډېر هوښیار و. بیا عبدالله ابن عباس صاحب ته دعا وکړه، ځان سره یې جوخ کړو، دا وړوکی ډېر هوښیار دی، ته یې دعا وکړه اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحکمه. یا الله دته د کتاب علم وښیه، دته حکمت او دانایي وښیه. او دغسې وشوه. دا دعا د عبدالله ابن عباس صاحب په حق کې داسې قبوله شوه چې پیغمبر علیه السلام د دنیا نه تشریف وړو نو دی بلوغ ته نو رسېدلی، او دومره په قرآن پاک په تفسیر کې دومره ماهر دی چې حضرت عمر صاحب په یو مجلس کې د صحابو نه تپوس وکړو، نو هغوی جواب ورنکړو د قرآن پاک د سورة النصر په باره کې کوم جواب چې هغو غوښتو، غټو صحابه ورنکړو، هغه جواب عبدالله ابن عباس صاحب ورکړو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وه چې د خدمت په وجه په ده لګېدلې وه. اوس هم زمونږ اکابر وایي د سړی د چا نیک کس خدمت کوي، خصوصا د عالم او د شیخ، نو د هغه علم نصیب کیږي چې کوم علم په مخکې د سره نه، او چې د مور او د پلار خدمت وکړي نو په عمر کې به برکت شي، عمر به ډېر شي. یا په عمر کې به داسې کارونه وکړي چې داسې کارونه په شپېتو کالو کې به دی دومره وکړي چې دومره سړی په 300 کالو کې نشي کولی. عمر کې برکت، او چې د خپل خپلوان خوشحال کړي، خپل خپلوان، دا ماما د ماما زامن او دا تره د تره زامن او د تریندو اولاد او تریندې، یعنی د پلار رشته تر لرې پورې، د مور رشته تر لرې پورې، د خویندو سره تعلق چې دا څوک پالي نو په مال کې به برکت شي. دا 3 څیزونه یاد ساتئ. رشته چې پالي د مور او پلار نه علاوه نو په مال کې به دې برکت ډېرېږي. تجربه وکړئ، مال ډېرېږي. معمولي هدیه ورکړه، خوشحاله ساته، مال به دې خدای ډېر کړي، په مال کې به برکت واچي. مور او پلار خدمت کې خوشحاله ساتي، په عمر کې به دې برکت وي. عمر کې برکت دام دی چې حادثو سره او بیماریو سره به نه مخامخ کېږي. داسې بیماری نه چې تا د هر څه نه پاتې کېږي، دنیا خوند در باندې ختم کړي. او چې د خپلو اساتذو، استاد نه مراد د سکول او د کالج استاد نه دی، هغه دنیا ښیي. استاد نه مراد هغه دی چې تا ته دین ښوولی، د یوې خبرې استاد دی ولیني، او د یو ادب خول استاد دی ولیني چې تا ته دا ښوولي چې بچی په ښي لاس خوراک کو.
هغه استاد خدمت او هغه خوشحال ساتل او خپل شیخ خدمت او هغه خوشحال ساتل دې سره په علم کې په تقوا کې په اصلاح کې برکت راځي. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس سے ته دعا کړې و د زړه نه، بیا الله جل شانه هغه شی ور نصیب کو. دلته حضرت ربیعه رضی الله عنه خدمت کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو دی وی چې یو ځل ما خدمت کو نو فقال ما ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل سلنی څه سوال وکړه، څه غواړې چې درک. په خدمت دومره خوشحال شو. او دعا چې کله ته د چا خدمت کې او بغیر مطالبې تا ته دعا وکړي نو هغه دعا د زړه د کومې نه راوځي. او خدمت نه مراد ګوریاس ساتي هغه نه دی چې تا هغه په ډېرو کارونو په ډېرو څیزونو باندې ورته ورکړي. خدمت هغې ته وایي چې د هغې سړي زړه ته خوشحال کو. بس یو زوی داسې چې مور ته یې روپۍ پیسه نه ورکړي ځکه چې غریب دی مسکین، لیکن مور سره کینی، مور ته پاسی، د مور سره خبرې کوي، د مور خبره اوري، د مور مطیع او فرمان بردار دی، د نه مور خوشحاله ده. بل دی هغه مور ته چې کوم دی نو 10,000 15,000 20,000 روپۍ ورکړي خو داسې ورته وغورځول چې ها دا واله به کار راول. د مور زړه خوشحال نه کو ځکه چې مور انسان دی، انسان خو په دې پوهېږي چې دا د ځناور غوندې ما سره حرکت وکړو. نو دې ړومبي زوی ته د زړه دعا کوي او دې بل ته زړه دعا نه کوي، حالانکې ډېره خرچه پې دی کوي. دا چل زده کول پکار دی چې په کوم څیز باندې کوم کس خوشحالېږي هغه کار وکړي. زړه دې خوشحال کو، زړه یې دعا کوي. چې زړه نه دعا در باندې ولګېده بیا په دنیا او په آخر کې رنګ ګرځي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه وخت کې د زړه نه ورته دعا کول. ده ته وایي سلني، غواړه څه غواړې. ربیعه رضی الله عنه ته وایي فقلت اسألك مرافقة في الجنة. ده ورته ووایي چې زه تا نه یا رسول الله په جنت کې مرګرتیا غواړم، بس ستا مرګرتیا مې نصیب. مرافقه یو صداقت ته، یو ولایت ته، یو مرافقه ده، مختلف معنی دي. مرافقه د رفیق نه دی. رفیق هغه دوست ته ویل کېږي چې هغه سره په کسب کې په لاره کې ملګری خصوصا هغه ته ویل کېږي. لکه تاسو 2 کسان دلته روان یې او لاهور ته ځئ نو په سیټ د سره بل ملګری ناست دی، دا ملګری دی دا ستا رفیق دی. یو معاملې پسې روان دی دا ستا رفیق دی. په عربۍ کې دې ته رفیق وایي. نو دی ورته وایي چې یا رسول الله دا جنت ته تلل دا یو سفر دی، نو په دې سفر کې ملګرتیا غواړم او دا ملګرتیا بیا زما چرچرته پورې وي جنت کې، چې جنت کې دې رفیق یم، یعنې ملګری یم د سره په ګاونډ کې، لکه څنګه چې دلته ستاسو کور دی په درشلې سره زه پروت یم، دا په جنت کې م غواړم. نو فقال او غیر ذلک، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل د دې نه علاوه څه بل څه سوال نه کوي، یعنې دنیایي شی وغواړه بل څه وغواړه، دا سوال کې خامخا. او غیر ذلک قلت هو ذاک. حضرت ربیعه ما ورته چې نه بس دغه سوال مې دی، دغه راته وکړه. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ټیک ده خو زما سره تعاون وکړه په ډېرو سجدو سره. مطلب دی یعنی دا کار داسې دی چې دا یوازې زه نه، زه به د الله جل شانه نه سوال کوم او جنت ته داخله شم کوم نه د الله د اذن او د هغه د رحمت نه بغیر نه کېږي. البته ته یو کار وکړه، د هغې کار په وجه باندې به زه ستا سفارش وکړم. سفارش یا چا کېږي نو هغه هم هله کېږي چې په هغه کې څه وجه خو وي. هغه کار ته دا وکړه چې ته ډېرې سجدې لګو الله، نو چې ته ډېرې سجدې لګې بیا به ستا سفارش وکړم، نو بیا به ستا زما سره مرافقه او رفاقت نصیب شي. او ډېرو سجدو نه مراد څه دي؟ ډېر مزونه کول دي. او ډېرو مزونو نه مراد صرف فرض مز باندې اکتفا نه ده، ځکه چې دا خو به هر سړی کوي. 5 مزونه په شپه ورځ کې فرض دي. ډېر مز د دې اطلاق په نوافلو باندې کېږي، ځکه چې دا خو هر مسلمان 5 مزونه کوي. ډېر مزونه بیا هغه سړی کوي چې مثلا په دې 5 مزونو باندې 2 رکعاته زیات کړل، بل کس دی هغه 4 رکعاته سیوا کوي، بل دی هغه 10 کوي، بل دی هغه د هغه نه زیات 20 رکعاته کوي، بل کس داسې دی چې هغه د ورځې 50 رکعاته کوي، 100 رکعاته کوي، 200 رکعاته کوي. په هر یو رکعت کې بیا 2 سجدې دي او هر یو سجده د الله جل شانه د قرب
او د الله د نزدېکت د مقاماتو د ذریعہ ده. چې څومره سجدې ډېرې لګې دومره به سړی الله ته نږدې کېږي. چې څومره سجدې چې چېرته چت ته سړی خېږي نو هغه خو چې په پوړو خېږي نو په بره به ځي. او الله جل شانه سره چې نږدې کېږي نو چې څومره هغه ته په ځمکه سجده لګي نو دومره خدای ته نږدې کېږي. ځان یې خاورې کو الله جل شانه قرب حاصلېږي. نو ورته یې وفرمیل فاعنی علی نفسک بکثرة السجود، په ډېرو سجدو سره زما سره تعاون وکړه، زه به کوشش کوم بیا تهجد کوه، نفل اشراق کو، چاشت کو د فرضو نه علاوه. او دی بل حدیث کې حضرت ثوبان رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا نے غلام نے قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، غوی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوردلی علیک بکثرة السجود، ډېرې سجدې کو، یعنی ډېر مزونه کو، ځکه چې تشه سجدې نی، صرف سجده اغا سجده تلاوت شته. او د بعضې حضراتو علماو په نږدې سجده شکر هم شته، یعنی ته په یو نعمت باندې خوشحال شي الله جل شانه درکو، داسې نعمت چې ستا په زړه ډېر خوشحال شي نو الله ته په سجده پرېوتې، سجده شکر هم شته. بعضې حضرات وایي چې سجده د غټ آفت او مصیبت راشي د هغې سجده هم شته، چې په سړي باندې ډېر لوی غم راشي په سجده الله ته پروي، صرف سجده. زمونږ امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سجده تلاوت شته او د دې نورو په سجدو په ځای باندې بس کې 2 رکعاته لمونځ وکړي، یعنی نعمت حاصل شو نو 2 رکعاته لمونځ وکړه، دې ته صلات شکر وایي. او چې کله در باندې لوی غم او مصیبت رالو نو بیا 2 رکعاته لمونځ وکړه، چې کله یو آفت رالو آسماني 2 رکعاته لمونځ وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک راضی اذا حزبه امر بادر الى الصلاة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل سامنے پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف دوڑ پڑتے مستبی منت. بہرحال کثرت سجود نہ مراد ډیر نوافل کول. فإنك لن تسجد لله سجدة، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وای چې ته کوم سجدم الله ته لګې الا رفعك الله بها درجه، الله جل شانه دا غي سجدي په وجه ستا درجه اوچتای. دلته سجده لګي په خطر راځي الله جل شانه بنده چې خطر لاړ شي خدای پاکه پورته کوي، او کوم بنده چې هغه په بر رواني تکبر لوی کبر وی پاغه کې خدای خطر نه غورځي، الله جل شانه خطر کوي. وحتى عنك بها خطيئه، یو خو دا چې یو درجه دي سیوا کیږي، او دویم ستا یو خطا او ګناه هغه سره کمی. الله جل شانه غورانی کله کله د انسان نه غیر شعوري طور سره نه پوهیږي چې ما څه کړي، ډېر ګناهونه دي وشي، ډېر ګناهونه موږ سره داسې کېږي سهار نه تر ماښامه پورې. ته به دا سوچ کوې چې ما خو نن ټوله ورځ پاکه تېره کړه، کې دومره ګناهونه به دې کړي چې ته واړو خبر نه. دا ګناهونه چې ته خبر نه بیا ته توبه هم نه وباسې. توبه خو سړی له وباسي چې هغه اعتراف وکړي، لکه ته چې چاته ځې او هغه ته وایې چې ما معاف کا، نو اله ځې چې کله ته اول اعتراف وکړې چې ستا جرم ما کړی دی. تاسو که خیال کړئ بعضې سړی وایي چې ما خو دا جرم نه دی کړی، تر اخره پورې دا لګي بیا وایي ما معاف کا. هلکه دې معافۍ مطلب څه شو؟ ځکه چې ته منې نه، نو سړی توبه د هغه ګناه نه وباسي چې کوم جرم دی اعتراف کوي. چې کله اعتراف نه کړي بیا به توبه سو وباسي. نو داسې ډیر ګناهونه په سړي باندې جمع شي چې هغه غیر حسي غیر شعوري طور سره داغه نه کیږي، دی پوهیږي نه، هغه بیا معاف کیږي پس سره د دې نیکو اعمالو سره. هغه کې یو سجده د سجده لګي هغه ګناه معاف کیږي، او داس کې ګناه معاف کیږي، جمع سره مسکه هغه ګناه معاف کیږي. یو جمعې نه بلې جمعې پورې چې د جمعې مز دیو کو هغه جمعې نه دی جمعې پورې چې خطا شي هغه خدای پاک معاف کیږي ډیرو نیکو اعمالو سره. ځکه هر یو نیکی هغه چې ستا مخې ته راغله فوراً یې کوه، کیدای شي چې دې نیکۍ سره ستا الله جل شانو ډېر بندیزونه خلاص کړي، مشکلات دې حل شي، کارونه دې روان شي، ګناهونه دې ختم شي. نو ته یې فرمایل وحتى عنک بها خطیئه، هر یو سجده یو درجه سیوا کوي او یو خطا دې کموي.